من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. سورة بقرة اول سپارہ آیت نمبر 35 یعنی 15 وقلنا اوویل منگا یا آدمو اے آدم اسکن وسیگات وزوجکا او بیبیستا الجنتا جنت کے وکلا منها او خوراک کرے دوارا دینا رغدن بسیارا حیث شئتما ہر زیچ خوخشی استاسو ولا تقربا او منز دیکھے گئے حاضر الشجرتا دیونتا فتکونا گنی شیبا تاسو دوارا من الظالمین دگناگارنا. دے آیتی کریمہ کے دعا اوامر او یو نهیدہ یعنی دعا امرون دی چتا اوستا خزدی پدی جنت کی اسی کی بل امر دے چه خوراک کوئے دوارا دا دینا بیسیارا ایوہ پکی منرا یعنی نہیں ولا تقربا هذه الشجرتا دیوی ولی تبنن ازدکے گئے دا بنخوے دا انعامات او اعزازات دی دا آدم علیہ السلام. نو کسو کوئی چی دا یو امر چی تا استاخت دی جنت کی اسی گی دا خو سمجھ کے رازی چی دا انعام دے او دا دویم چی خوراک کرے بیسیارا داهم انعام دے او دا دریم چی ورطوئی چی دیولی تا بننز دیکھے گی نو دا خو انعام ندے داهم انعام دے زکا چی دا سی ونوا چی دے پا خوڑلو سرا جنتی لباس لرکے دا او هاگا جنتنا انسان پا حقی سر راوزی هاگا مزے او هاگا خوندونا طول خرابے دل نو دا دے وجنا دا دے نخورن لوی نعمتو او چه وی خورو طول کار خراب شو. نو دے کی دو اوامر او ایوانہی گویا کی درے انعامات دی. اول انعام دے اسکن اسے گاتا
اسکون د سکنا نه سکون نه ده ځکه چې که سکون نشي نو بیا دا نعمت نه ده یعنی قرار کېنه چې ونه خوځي او بل دا دی چې حیث شئتم ما بیا د هغې تردید کېږي د هغې خلاف راځي نو دا د سکنا نه ماخوذ دی اوسېدل مراد دي او خازن او قرطبي وایي چې امر د سکنا مستلزم نه دی د استقرار یعنی تاسو اوسېږئ دا معنا نه ده چې ټول عمر به جنت کې اوسېږئ څه وخته پورې لږ وخت دپاره آدم علیه السلام جنت ته داخل شوی و صرف د دې دپاره چې د هغې جنت انعامات وګوري د هغه مزې وګوري د هغې لذتونه او خوندونه وګوري هغې نه بالمشاهده عالم شي نه چې هغه خوندونه هر څه وګوري نور تقدیر کې دا لیکلي شوي وو چې دا به ځمکه کې اوسېږي ځکه چې اول نه ویلو انی جاعل فی الارض خلیفه الله فرمایلي وو زه ځمکه باندې خلیفه مقرروم نو ځمکې ته د ده راتلل مقدر وو انت وزوجک ته او ستا بیبي دواړه اوسېږئ جنت کې بیبي الله ورته پیدا کړه اول نه وه صحیح حدیث سره ثابت دي چې د سیدنا آدم علیه السلام د کیڼې پښتۍ نه الله پیدا کړه سورة النساء کې اول نمبر آیت کې الله فرمایي وخلق منها زوجها دې کې هم د دې تصدیق کیږي نوم یې حوا و ظاهر دا دی چې جنت ته داخلېدو نه مخکې الله ورله پیدا کړه لا یې جنت ته نه و داخل کړی کوم ځای کې چې پروردګار عالم پیدا کړو هغه ځای کې وله دا هم پیدا کړه علامه ابن کثیر د ابن اسحاق په سند سره دا خبره نقل کړې ده ابن اسحاق داسې ډېر قوي راوي دی هم نه الجنت اوسېږه ته او ستا بیبي په جنت کې جنت نه مراد کم جنت دی بعضې خلک وایي چېرې دا د ځمکې په علاقو کې په اردن کې چېرته یو باغ و هغې ته الله نه نایستي و دا خوشي خبرې دي دا د قرآن او د سنت نه لرې خبرې دي صحیح خبره دا ده الجنه الف لام په الجنت کې دا عهد دي دینا ماحول دار و ثواب مراد دے اولان دے چې کم آیاتونه راځي اهبطو کوشئ دا کوزیدل هم دې خبره باندې دلالت کوي چې دا جنت چرته براو نو الجنت نه مراد مشهور جنت دے کم جنت ته چې خلق د حساب و کتاب نه پس ورځي هغه جنت ته پروردګار عالم لګلیو وکلا منها رغدا بعض خلق دې اعتراض کوي یره چې هغه جنت ته خو چې یو ځل څوک ننوځي بیا ترې رایستی نشي او کله چې سړی د عمل نه پس حساب و کتاب نه پس ننوځي نو بیا ورته نه راوځي آدم علیه السلام د دې څیزونو نه مخکې نه ایستلی شوی و وکلا منها رغدا حیث شئتما او خوراک دواړه د دې نه بسیاره هر ځای کې مو چې خوښه شي ستاسو دې کې بل نعمت دی په دې کې دوه وسعته ذکر کوي یو وسعت دی رغدن بسیاره خوراک کوئ حساب و کتاب نشته څومره چې خورئ دویم دی حیث شئتما هر ځای چې خوښه شي ستاسو دې نه وسعت د مکان او د انواع د خوراک مراد دی څومره خوراک کوئ څه شی چې خورئ کم ځای کې چې خورئ خازن وایي دې کې کیف عین و متا درې واړه مراد دي یعنې څنګه چرته او کله مو چې خوښوي څنګه مو خوښوي خورئ کیفه آیا ناچرته مو خوښوي
متا کله مخوخوي ورځ دا شپه ده ماسپښین دی مازدیګر دی د اوقاتو په اعتبار سره اگر چې په جنت کې داني خوراک کوئ کله مخوخوي چېرته مخوخوي څه شی مخوخوي اسکن انت و زوجکا اسکن کې خطاب لے آدم علیہ السلام تا او زوجه ور باندې عطف کړی دا انت د دې د پاره راوړې دي چې ور زوجکا ور باندې عطف کی نو سکونه نسبت کړی دی آدم علیہ السلام تا او خدای ور پسې په اعتبار عطف راوړی دا دې کې دا اشاره ده چې ښځه په اوسېدلو کې د خاوند تابعه ده خاوند چې چېرته اوسېږي ښځه به همغه ځای کې ورسره اوسېږي خاوند کوټه کې څملي ښځه به کوټه کې څملي که خاوند صحن کې څملي ښځه به صحن کې څملي خاوند پېښور کې اوسېږي کراچۍ کې اوسېږي چېرته اوسېدل غواړي نو ښځه به انکار ترې نه کوي اصل په سکونت کې سړی دی وکلا منها او په کلا کې خوراک کې دواړه په یو ځای راوړي وکلا منها او خوراک کوي دواړه د دې نه خوراک کې ښځه مستقله ده سړی به وایي چې زه الوګان خورم ښځه وایي چې زه دال خورم نو سړی پرې باندې په زور الوګان نشي خوړی همدارنګه ښځه به وایي چې زه ساګ خورم خاوند به وایي چې زه دال خورم نو خاوند ورباندې په زور دال نشي خوړی ښځې له اجازت دی چې خوراک کې دی کم خوراک کوي ځان له بیل پخولی شي د خاوند تابعه نه ده او اوسېدو کې د خاوند تابعه ده خاوند یې چې کوم ځای کې اوسئ هلته به اوسېږي خو خوراک کې ځان له خپل حیثیت لري څه چې خوښه وي هغه خوړلی شي خو چې د خاوند د وس مطابق وي دا نه چې یي ماله به چرګان راوړي او ماله به نری غوښه راوړي او د خاوند دې وس نه وي داسې نه ده ولا تقربا هذه الشجرة او مه نږدې کېږئ دې خاص ونې ته نور هر څه خورئ چېرته یې چې خورئ خیر ده خو لیکن دې ونې ته به نه نږدې کېږي دا ونه څه شی خلقو د دې تعیین کې ډېرې ګوتې والي څوک وایي چې دا د غنم دانه وه څوک وایي چې دا انګور و څوک وایي چې دا کجوره وه څوک وایي چې دا بادام و څوک وایي چې دا املوک و مفسرینو دا څیزونه ذکر کړي خو خوشي ذکر کړي نه الله چېرته ویلي وي چې دا څیزونه دي نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي چې دا څیزونه دي خوش خلقو د ځان نه خبرې کړي تفسیر کبیر کے امام رازی رحمہ اللہ فرمائی دوٹو وَعَلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الظَّاهِرِ مَا يَدُلُّ عَلَى التَّعْيِينِ فَلَا حَاجَةَ أَيْضًا إِلَى بَيَانِهِ اغوی چې ظاهره خبره دا ده چې د دې ونې تعیین په قرآن و سنت کې نه ذکر شوی الله یې ونه وایي رسول الله یې ونه وایي نو ملا ته څه پته لګي یاره غنم ورته ولې تلی یې څه یاره چې د کجورو ونه وه څوک وایي چې دا د انځیر ونه وه ولې ته تلی هلته دې لیدلې وه خلق داسې خبرې کوي د قبرونو په باره کې هم داسې کوي دا عذاب دلته دی هلته دی دلته نشته هلته نشته یاره دا به داسې کېږي یاره قبر کې به داسې وکړي او داسې وکړي هلکه تا څه لیدلي ولې پلار دې تلی ورغلی دی تلی ویلي بس چې الله او رسول کمې خبرې کړي دي په هغې باندې ودرېږه دا به ژوندی وي او که دا به مړ وي مړي له بیا عذاب څنګه ورکوي دا خوشې خبرې دي قرآن و سنت کې دومره خبره کوه چې څومره قرآن و سنت کړې ده مخکې مه ځه الله څومره بیان کړې ده هغې نه مخکې مه ځه زمونږ د اصولو د قرآن کومو علماو چې اصول القرآن لیکلي علوم د قرآن لیکلي هغوی وایي ابهموا ما ابهمه الله تعالی کم شی چې الله مبهم پرېښی دی ته مبهم پرېږده الله ویلي دي ولا تقربا هذه الشجرة دې ونې ته مه نږدې کېږه الله د ونې نوم نه دی اخیستی نو ته یې مه دروه که نه
دا مو وایي چې دا پلانې ونه وه او دا پلانې ونه وه. نه نه، ځان نه خبرې مه کوه. مفسرینو ځان نه خبرې کړي، ښه یې نه دي کړي. ولا تقربا هذه الشجرة، من ذکیږئ دې ونې ته. لہذا دې ونې تعین بې دلیله خبره ده، پته نشته کومه ونه ده. فتکونا من الظالمین، الله فرمایي شی به تاسو دواړه د ګناهګارو نه، بې انصافو نه به شئ. ګوره چې دې ونې له ګوتې ور نه وړئ. خازن وایي، امام علوسی رحمه الله هم دا وایي چې نهي په معنه د شرط ده، چې کچرې تاسو قصدن دې ونې له ګوتې ور وړئ نو ظالمانو نه به وګرځئ. او آدم علیه السلام ګوتې ورول پرېږده، خوړلې ده، خو په قصدن یې نه ده خوړلې. مخکې به راشي شی به تاسو د بې انصافو نه. ظالمین صیغه د ظلم یې راوړې ده. ظلم ماخوذ دی په اصل لغت کې نقصان ته ویلی شي. د ثواب کمی ته هم نقصان او ظلم وایي. یو سړی داسې کار وکړي چې ثواب کې کمی راشي نو دا هم ظلم دی. عرف کې وضع شی فی غیر محله، یو شی بې ځایه ځای کې کېږدي، دا هم ظلم دی. اصطلاح د شریعت کې مخالفت د امر د الله دی. په ارتکاب د منهي عنه سره قصدن وي یا خطاً وي یا په هیري سره وي، د الله پاک کوم شي نه چې منع کړې ده هغه شي ارتکاب کول، یعنی د الله په حکم عمل نه کول، یا قصدن یا سهوا یا خطاً یا نسیانا. یو سړی نه هیر شو مونځ یې ونه کړ، یو سړی وده شو مونځ یې ونه کړ، نو دا خو هیرې سره دی ده. یا خطاً ته نه مونځ قضا شو، نو دې باندې د ظلم اطلاق کیږي او د ګناه اطلاق پې نه کیږي. نو ظلم اطلاق په خطای اجتهادي باندې هم کیږي، ګناه صغیره باندې هم کیږي، خلاف اولا باندې هم د ظلم اطلاق کیږي. لہذا د آدم علیہ السلام والا چې دا کم کار شوی دی دا خلاف اولا یا لغزش دی چې هغې ته ګناه نه وایي. امت دې ته ګناه نه وایي ځکه چې قانون دی. زمونږ عقیده ده چې انبیاء کرام معصوم دي، هم د ګناه کبیره نه، هم د ګناه صغیره نه، هم د قبل النبوت هم بعد النبوت. خو یوه خبره ده په دې مسله کې اختلاف شته. نن سبا یو عالم چې د هغه مطالعه نه وي اخر یو کتاب یې لیدلی، په هغې کې بنه بنایه هو عقیده ذکر یره چې نه قبل النبوت شته، نه بعد النبوت شته، نه صغیره شته او نه کبیره شته، معصوم عن الخطا وي بیخي. دا زمونږ عقیده ده تدریجا دې ځای ته رسېدلې ده، خو په دې کې اختلاف د خلکو شته دی. نو که چېرې په معاشره کې یو عالم و یا یوه ډله وه هغه په خپل تحقیق په اعتبار سره یوه خبره وکړه نو کاپیروي به یې نه، ځکه چې دې مسله کې اختلاف پخوانو علماو کې تېر شوی دی. او زمونږ د اهلسنت والجماعت اوس عقیده اجماعي ده. خو د دې دا مطلب نه دی چې څوک په دې کې لږه خبره وکړي نو بس کفر ته یې وباسه. فتکونا من الظالمین، نو شی به تاسو دواړه د بې انصافو نه یا د ګناهګارو نه. فأزلهما الشیطان عنها، نو وښیول دې دواړو لره شیطان د هغه ونې په وجه باندې. دې کې څلور خبرې ذکر کوي. خوراک اثر مرتبه، کله چې خوراک وکړو نو څه وشول دا به مخکې ذکر کوي. خوراک نه پس څه کېدونکي وو او څه وشول، او امر د کوزېدلو او دشمني. امر د کوزېدلو وشو اهبطوا منها جميعا، کوشئ د دې جنت نه، تاسو منځ کې به دشمني، یو بل سره به ستاسو عداوت وي، او بله طریقه د سکونت به ښایي ځمکه کې به ستاسو دپاره مستقر و متاع الی حین، یو وخت پورې به تاسو ځمکه کې اوسېږئ او تاسو له به لږه فایده وي. دنیا باندې اطلاق د متاع شوی دی، اسخا شي ته وایي مردارې ته چې انسان هغې له مضطر شي.
مجبور شي فازلهما وخیول دی دوارو لرا ازلال زلتون او زللن ماخوز دے بے اختیارا پا خطا کی خوی دلو تاوی سرے لار باندے روان دے کم سرے داوی چیز دی خویشم زمانی کپڑے گندشی بے اختیارا را پریوتا طول ولرلیشم ندیتا زلتون وی زللن وی ازلال وی فازلهما الزاسر دے فازلهما الشیطان عنها بے اختیار ہے وہ خویول دا دوارا خویدلو تاوی امدارنگی فعل دا انبیاء باندے اطلاق دا زلتن کی امام نصفی رحمہ اللہ وی اطلاق دا زلتن ورباندی کی دیشی غزت ولی کی زکا چھ زلت چھرے دا گناہ تنوائی اور زمن پر اس باندے انبیاء گناہ نپاک گناہ تینی کی قرآن کریم وی خڑاولی وجہ سوا شیطان کرتوت و چلولو چالے و چلولو ورطاوی چھ اے آدما خبری دیوانی نتا اللہ ونی ونا کرے ولی دو تویلی دیچی داوانا مخرا دیوانی کلیر روی کمالو نری اسی خوبا جنت نوزی خوکا داوانا دی کلاو خورانو ملکا بشی ملائکا بیا با دی جنت ننوزی طول عمر با جنت کی اسیگی مرضی بای صحبا خوندون بای آدم علیہ السلام خطا ایک تیرے باستا نو شیطان دا دے زمانے نا زمانگا دشمن دے مسلمانی دوستی گئی مل گردیائی گئی وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین قسمونے ورطا اخرل زمانے دا اللہ پا ذات باندے قسمی زدے خیر خوایما اخرا دا دانا اخرا بس مزے بکائی ہورا دین ایزکا منع کرے چھ دے ونے کے کمالات دی گنے آرہ نو آدم علیہ السلام ہوئی چھ دے خوی ابلیس شک خو پکے نشتا خدا اللہ پنو باندی پدروغا قسم خصوق نخوری اے دے خبری باندی خطا شوخ ہے چھ پدروغا چنگے چو قسم خوری دا آغا سمجھ کے نراتلا انن مسلمان پدروغا قسمون دا سیخری کی تو بے ہو باس نا آغا زرکی داوی چھ پدروغا با قسم چنگے خوری ابلیس خود ہے خدا خسوال نہ پیدا کی چھ پدروغا چو قسم خوری فأزلهما الشیطان نو خویول دی دوارو لرا شیطان دا شیطان نچوک مراد دے الف لام دا آہد دی مراد ابلیس دے شطنانا محفوظ دے مخی ماویلی لرے والی توی شطنا بعودا دیر لرے دے دا اللہ دا رحمتنا یا شاط یشیدنا و تلے دے بمانے حلقہ یعنی حلاک دے شیطان حلاک دے دا اللہ پنا فرمانے باندی قرآن نا معلومی گی چھ دا خبری دا شیطان او دا آدم علیہ السلام مخامق شوی بعض خلق کوئی چیر دی دا وسواسہ سنگی واچا ولا نو بعض خلق کوئی چھ لرنے وسواسہ واچا ولا اور چو کوئی چھ دے جنت تا سنگنا نوتا شیطان کوئی جنت نمانا کڑے ہو یعنی جی دا مار پخلا کی کیناستا ہونا نوتا دا خوشی خبری دی تھا دا نچی کتابونو کی خوشی خبری نشتا ریلی خبری دا ملیانو چی دا جنگ و جگڑا را پر خوش خبر ہوئی دا دا نچی چی کتابونو کی چلی گلی دی نو دا برنا نازل دینا برنا یو قرآن کریم نازل دے چشے نازل دے قرآن کریم نازل دے اور آغا خبر دا اللہ دا طرف ہے چی آغا یقینی دا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زبان اطہر نصادری چی آغی تا سنت وائی امت و تا حدیث وائی خو آغا کو بشرط ثبوت چی آغا ثابتی شی سندن هم روایتن ثابتی شی هم درایتن ثابتی شی چی قرآن سر مکمل برابری دی اور آگے کی ہیچ قسم تحایب نشتا چی کم علماء لکلی بیا باغا خبر اهم منزل دا اندن من اللہی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا کبھی نور چدا سورہ کتابون دا انسان دلاس لکلی پدی کہ خی خبر یمشتا گلے والے یمشتا
خیال به مو کړی کله چې د مولیانو مناظرې یو وایي چې قبر ناوخته نشته بل وایي چې قبر ناوخته شته یو وایي چې مړي مدد نشي کولی بل وایي چې مړي مدد کولی شي ګوره د کفر او د اسلام خبرې دي داسې دعوی دي چې یو د کفر ده او بله د اسلام ده خو مسلمانان یې کوي هغوی چې کله مناظرې ته کښېني نو چې حکم وایي چې مړو ناوخته جایزه ده هغه سره هم 500 کتابونه پراته وي که نه هغه کتاب ښایي دا نه چې کتاب نه ښایي حکم چې وایي چې الله نه سوا چا ناوخته نه ده جایزه هغه سره هم 500 کتابونه پراته وي هغه هم کتاب ښایي څه معنا عقل زده کې چې زمونږ کتابونو کې ګډې وړې خبرې شته د مخلوق کتابونه وي د الله کتاب نه علاوه چې د مخلوق په لاس لیکلی شوی هغې کې ګډې وډې هم وي ټیک هم وي د الله کتاب سره به برابره وو د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمان سره به تلو که د الله او د رسول خبرو سره برابره وه هغه به منو او که د الله او د رسول خبرو سره برابره نه وه نو هغه به د ملا خبرې ملا پوهېږي او کاري پوهېږي د ملا خبرې منل نه فرض دي ونه واجب دي ونه سنت دي ونه مستحب دي کېدای شي بعضې ځایونو کې د هغه منل کفر وي که د قرآن او د سنت مطابق خبرې کړي نو خیر دی که نی نو د ملا او د پیر او د میا او د مفتي هیڅ کار نشته دین کې اليوم اکملت لکم دینکم واکممت علیکم نعمتي ورضیت لکم الاسلام دینا الله فرمایلی دی چې دین مکمل دی د ملا پکې ضرورت نشته که لہذا خبره مې دې پورې وکړه چې د آدم علیه السلام او د شیطان دا خبرې چې کېدې شیطان خو د جنت نه منع شوی و څنګه د جنت ته ننوتو شیطان لیدا نه آدم علیه السلام لیدا شیطاني وکړه او دا دوکه یې کړ دا یې څنګه پرې وخوړه بې غباره خبره دا ده د قرآن نه سوچه معلومیږي چې د آدم علیه السلام او د شیطان خبرې مخامخ شوي دي د قرآن د نس نه معلومیږي د قرآن د سیاق و سباق نه معلومیږي چې مخامخ خبرې شوي نو شیطان خو جنت نه منع کړی شوی و خو په طریقه د اعزاز و د اکرام د عزت په طور قرآن جنت ته د ده ننوتل منع و یعنې هغه سلوټونه او سلامونه د ده دپاره نه و جنت کې دې وخت کې هم وتو ننوتو خو په بې عزتۍ سره هیڅ قسم ته د خلکو توجه ورته نه وه نو یوه خبره علماو دا کړې ده چې په طریقه د عزت و اکرام سره د ده داخلېدل منع و هسې د داخلېدلو نه دی منع شوی نه و دا شیربیني لیکلي خطیب شیربیني و ما ته وایي چې دا خبره د قرآن او د سنت خبره نه ده قرآن کې نه دي راغلي چې داسې دي بس یو توجیه ده شیخ القرآن مولانا غلام الله خان رحمه الله د خپل فهم مطابق یوه بله خبره فرمایلې ده هغه هم ډېره بې غباره ده هغه وایي چې کله پروردګار عالم درته ووایي چې وځه د جنت نه نو چې کله دی وتو په ټایم کې د آدم علیه السلام ته ورنږدې شو خپله شیطاني وراني وکړه هر ټایم کې ورته ووایي چې دا ونه ګوره وخوره هغه ورته چې الله منع کړې ده نو څنګه یې وخورم علماو لیکلي دي مفسرینو چې دوکه ولا داسې ورکا چې ولا تعویل یې وکړو ورته ووایي چې ګوره الله چې د کمې ونې د طرف ته تا ته اشاره فرمایلې ده چې دا ونه مه خوره نو معنه دا دی دا خاص بوټي ته مه نږدې کېږه د دې نورو ونو ته خو نږدې کېدی شي که نه لکه مثال په طور باندې یو سړی تا ته ووایي چې هلکه ګوره دې انګور له به نه نږدې کېږې نو تا له بل څوک وایي چې د انګور دې ونې ته مه نږدې کېږه هغه بله ونه خو جایزه ده که نو آدم علیه السلام وایي چې دا خبره کېدی شي داسې وي بعضې مفسرینو لیکلي چې آدم علیه السلام زړه کې دا وایي چې کېدی شي دی خو دلته ډېر پاتې شوی دی هغه حکم د منع کېدی شي اوچت شوی و بهرحال خطا یې کړ فاضلهم الشیطان عنها زمین کې هم څلور احتمالات دي عنها یا راجع د شجرې ته او عن سببیه دی عنها وښویولو د دې ونې په وجه باندې بسبب هذه الشجره د دې ونې په سبب باندې خطا کړ یا د عنها ضمیر جنت ته راجع دی یعنې د جنت نه یې راوایستو راوښویولو یا طاعت نه
طاعت نه خطا کو دلالتن معلومی یا مطلب دا دے حالت دا مزونه تکلیف طرف تراوستو فأزلهم الشیطان عنها نو فأخرجهما ویستل دوارا دلتا نسبت شیطان تا شیئے خو نسبت مجازی دے مما کانا فی اللہ پاک دا شیطان پدی شیطانے و دیورانے باندے دا رویستل دوارا دا غزینا چپا کمزے کی دویو اکمی مزی چوی دیکھم احتمالات دی مما کانا فی ویستل شولد طاعتنا عیسیانتا اغا حکمی ورباندے مات کو یا دا نعمت دا جنتونو نیرا ویستل تکلیفونو طرفتا مشکلاتو کے گیر کرل یا دا مانا چه مما کانا فیه دا وچت مرتبه نا اعلان دا اخدت مرتبه در حکوز کرل وقلنا بیتو بعضکم لبعض عدو وتویوی کش ہے دی جنت نکش ہے بعض بتاسو دا بعض دا پارا دشمنان ہے دا حکم وقلنا بیتو صیغت جمع دا چال ہے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام یا دا آغی ذریت یا ابلیس پر شامل دے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی چی دی کی خطاب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام اور ابلیس ترے وارو لے دی ٹیم کے لا اولاد پیدا نہ دی دروتا اللہ ویلی بیتو کچھ شد دی جنتنا فراوی چی آدم و حوا ترے خدا اول قول غرے چی دا درے والے زکا بعضکم لبعض عدو دیکھی مفسرین کرام ہوئی چیر جی دا انسانان با دیوبل دشمنانی خو صحیح خبر دارا چی انسان دشمن چرے اگر شیطان دے انسانانو پمینس کے خو اللہ فطرتی طور باندی مینا پیدا کرے دا اور فطری طور باندی دشمنی زمانگا شیطان سر ہے انسانانو خو فطری الفت و محبت دے زکا چی شیطان عمر سر رائستلے شہر کا قرآن کی سورہ آراف کے اللہ یوزے کی وئی فَحْبِتْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ لکہ سرنگا چی آدم اور حوا تا دوتلو حکم شہر دغسی شیطان تا ہم شہر فَحْبِتْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا کشتهم تالا نخائی گی چی تدیزے کی تکبرو لوئی گئے تو خود زلیلو نئے بلا وجدادا سورہ تاہا کی اللہ فرمائی قلنا بکو منہا جميعا دیکھ معلومی کی چی شیطان ور سر مراد دے وہ کسو کوئی چی صغت تسنیه ہمرا غلیدہ چی احبتا منہا جميعا نو دیزے کی منگ داوئی چی احبتا منہا دا تسنیه پہ اعتبار دا دعا دلوے لے شویرہ یو فریق آدم و حوا دی و یو فریق شیطان دے دوارا کچھ شیطان سو بعضکم لبعض عدو تاسو دو فریق آدم بعض یو بد بلد پارا دشمنان ہے اور بنیادی دشمنی دا آدم اور دا شیطان دا انہی زمان دا اور دا شیطان دا انسانان و پومنس کی فطری طور باندی خودی نا اللہ پیدا کرے دا البتہ منگا کی چی دشمنی رازی اگر شیطان پا محنت پانگے رہے لیکن سنگا چی آدم علیہ السلام باندی محنت ہوکر آدم علیہ السلام خطا کتے ریستا دغا سمن باندی خواریو کی او بلم دشمنان کی احبتو دا احباب برا نخکت راکو زیدن دا خبرم پدی باندی دلالت کئی چی جنت نا مراد برنے جنت دے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرْ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرْ دا خبر مقدم دے مستقر مقتدام واخر دے لکم کی اشارہ دا چی خلافت ارضی دا انسانانو سر خاص دے دزمت خلافت انسان سر دے دا الارض پا تقدیم سر دا خائی چی انسان استقراری جوان چی دے اگر پزمکہ باندے دے اگر چی کلا کلا ہوا کیوی سڑے جاز کے لڑش وانتا سڑے زندگی نے دی رہی جنٹا دواد ریلس یا کلا کلا انسان سمندر کی کشتے کی خو استقراری جوان مکمل دا دا انسان چیوین دا پزمکہ کے
ومتاع الی حین زمکه کې بغیر د متاع نه ژوند نه کیږي نو ځکه الله ورپسې ذکر کوو متاع نه مراد گزاره نه کیږي دې نه بغیر لکه خوراک ته څښاک ته لباس ته خبرې اترې دي تعلقات دي عمر د آبادی دا ښځه دا بچي دا ټول په متاع کې راځي متاع الی حین په حین کې هم اقوال دي یا مراد دې نه وخت د مرګ ومتاع الی حین تر مرګ پورې به تاسو په دې ځمکه کې وئ کچېرې مستقر نه مراد دنیا وي او کچېرې قبرونه هم پکې شامل شي نو بیا به قرب قیامت مرادي تا قیامت متاع الی حین تاسو به په دې ځمکه کې لږه فایده حاصلوئ تر قیامته پورې یا د مرګ نیټه مراد ده بس که لفظي ترجمه ګورئ وقلنا ویل منگا یا آدم اے آدما اسکن وسیگا تا انتا تا وزوجکا او بی بیستا الجنتا پا جنت کے وکلا منها او خوراک کرے دوارا دا دی جنت دا میونا رغدن بیسیارا حیث شکتمان ہر زی چخوخ شیستاسو ولا تقربا او منز دیکھے گئے الشجرتا دیونتا فتکونا نشیبتا سدوارا من الظالمین دا گناہگارنا نفعزلہما نوخو یول دی دوارو لرا الشیطان و شیطان عنها دہگا ونی پوجا نفعخرجہما نوی وستل دی دوارو لرا مما کانا فی دہاگا زینا چیو پہاگی کی مما دہاگا زینا کانا چیو دوی دادوارا فی پاگزے کی وقلنا ویل منگا احبتو کشے بعضکم بعض بستاسو لے بعضن دا بعضو دا پارا عدوون دشمنانوے دیکھ دو توجیح ہوشول یا دا مانا چی بعض انسانان با دا بعض دشمنان وے دا کم دنیاوی بوٹے جتا سو خوڑلو پدے کی دا نقصان دے چھے بدے و دشمنے بکوے یا دا مانا چھے انسانان اور شیطان دا با پخپل ما بہن کے بازے دا باز استاسو با دشمنان وے وقلنا اوہل منگا احبیتو کشے بازکم باز استاسو با لبازن دا بازو دا پارا عدوون دشمنان وے ولکم فی الارض اوستاسو دا پارا پدیز مکہ کی مستقر زیدو سیدلو دے ومتاعن او فائدہ دا الہین تر یو وقت پوری واخر دعوانا الحمد